كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجود الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان كتاب الإيمان کتاب دے په بیان د ایمان کې دومره اوایا چې کتاب دا په اصل کې مصدر دی په معنا د جمع سره دی او دلته کتاب په معنا د مکتوب سره دی نو معنا دا ده هذا مجموع احاديث الایمان کتاب الایمان دا مجموعه د احادیث د ایمان ده دا مجموعه د مباحث د ایمان ده امام مسلم رحمه الله کتاب الایمان دا مقدم کو پټول کتابونو باندې دا ولی لأن الایمان ملاک الامر كله ایمان د ټول اعمال د پر بنیاد ده تاداو ده ټول اعمال په دې باندې بنا دي ایمان نوی مون نسه کیږي زکات نسه کیږي روزه نسه کیږي حج کوا تا ته فائدہ نه ملوي ما سوا د ایمان نه دا مبنى علیه دي ما سوا د ایمان نه مشروط به دي دا ټول تر ایمان پورې شرط دي چې ټول سيزونه دا ایمان مبنى علیه مشروط به دي ټول ایمان پورې شرط دي نو ایمان د ټول لپاره شرط دی نو دی وجنه ایمان بیا مقدم ک دویم ایمان ذکر مخکې ک ذکر چې نجات د دارینو دا موقوف دی تر ایمان پورې تا ته چې دارینو کې نجات ملاويږي دا د ایمان پورې موقوف دی دنیا کې ایمان نه حربي کافری سر وها ملکوا چې مومن شي استال سر او مال دواړه محفوظ شو او همدارنګ په اخرت کې جنت تتلل موقوف تر ایمان پوری دي که ایمان وی جنت تدا او که ایمان نوی نو جنت تتلل نشته جهنم ته نو نجات د دارین دا موقوف تر ایمان پوری دي او دریم وجدادا لأنه أفضل الأمور على الإطلاق ذکر پټولو کارونو کې مطلقاً بهترین سیزا هغه ایمان دی او سلورم ایمان ذکر مقدم کو ولأنه اول واجب ایمان دا اول واجب دی اول واجب په سړی باندې ایمان دی نو هغه نه بعد باقی اعمال نو په کتاب الایمان کې دی کې یو څو مباحث هغه ضروری دي یو مبحث ایمان او اسلام د دې لغوي او شرعي معنا او د دې دواړو په مابین کې نسبت یو دا مبحث ایمان معنا لغوي شرعي د اسلام معنا لغوي شرعي او همدارنګه د دې په مابین کې نسبت دویم سیزه چې اعمال دا جز د ایمان ندی کني دي دریم سیزه آیا ایمان زیادت او نقصان قبلی او کنه قبلی سلورم مساله هغه تکفیر د ملحدینو دی آیا ملحدینو ته نسبت د کفر کول شي کنه شي کولای چاته کافر ویل شي چاته نشي ویل پنځمه مساله هغه مساله د تقدیر ده مساله د تقدیر دا ټول خبرې په حدیث د جبرئیل کې علی السلام کې چې دلته ذکر کړی دا ټول خبرې پکې را دي خطبه دا مخ کې اوه نو دی وجه بیا به حدیث ویلو کې سنا ستا ته سہولت دا پیدا شي نو ایمان معنا لغوي اصطلاحي اسلام معنا لغوي اصطلاحي نسبت بینهما اعمال جز د ایمان ندی کنه دي ایمان زیادت نقصان قبلی کنه قبلی
څلورمه مسله تکفیر د ملحدینو دی. پنځمه مسله د تقدیر ده. تقدیر دا یو مهمه مسله ده د مسائلو د ایمان. ایمان دا په اصل کې معنا لغوي د ایمان دا په معنا د امن دادن سره دی. ایمان معنا امن ورکول د چانه از تکذیب و مخالفت. ایمان ویل کېږي امن دادن از تکذیب و مخالفت. امن ورکول د تکذیب او مخالفت. ندی صورت کې آمن یؤمن ایمانا دلته دا باب افعال چې امن دادن شي دی وخت کې دا به د تعدیت د پاره شي. همدارنګه ایمان معنا دا به امن شدن. ایمان معنا په امن کېدل. دی صورت کې باب افعال دا د ضرورت د پاره شي. اغین ورستا به ایمان دا نقل شوی دی تصدیق او وثوق تا. ایمان معنا لغوي څه شی تصدیق. ایمان ست ویل کېږي وثوق ته ویل کېږي. د امن دادن به امن شدن نه وثوق ته نقل شوی دی. همدارنګه تصدیق ته نقل شوی دی. دا نقل د ملزوم دی لازم تا. نقل د چا نه دی؟ د ملزوم نه دی لازم تا. ولی ځکه چې کم سړی ته امن ورکړی شي د تکذیب او د مخالفت نه نو د دې سړی تصدیق کولی شي چې دا صادق دی دا رښتینی دی. او همدارنګه چې کم سړی په امنین وي نو هغې باندې خامخا وثوق او تمانیت او اعتماد دا موجود وي. نو ملزوم نه لازم ته دا نقل شوی. د ایمان په شرع کې ایمان څه ته ویل کېږي؟ د دې جامع تعریف دا دی تصدیق الرسول فی کل ما علم مجیئه بالضروره من حیث انه جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم وبالمعنى الذي اراده السلف الصالحون اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا تصديقا جازما مطلقا استدلاليا كان او تقليديا او غير مقترن بامارات التكذيب. دي ویل کېږي معنا اصطلاحي د ایمان. ایمان څه ته وایي؟ تصدیق الرسول. د پیغمبر علیه السلام د دې قیوداتو هر یو فایده درته راځي. تصدیق الرسول د پیغمبر علیه السلام مبارک تصدیق بکې. په څه شي کې بکې؟ فی کل ما علم مجیئه بالضروره. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم دین واضحه ښکاره دین راوړی دی. یو خو هغه چې هغه پټ وي تا ته معلومات نه وي هر سړی په هغې نه پوهېږي. نه واضحه کوم دین پیغمبر علیه السلام راوړی د دې تصدیق بکې. دا تصدیق په تا باندې دا لازم دی. خو دا تصدیق چې کې من حیث انه جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم د دې حیثیت نه چې دا دین پیغمبر علیه السلام مبارک موږ ته راوړی او موږ ته رارسولی په دې حیثیت باندې. وبالمعنى الذي اراده السلف الصالحون. او همدارنګه ته به لګېږي تصدیق بکې په هغه معنا باندې چې کوم معنا د دین سلف الصالحین اغسطی ده. اجمالا فيما علم اجمالا چې کوم سیز نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف نه اجمالا راغلی وي هغې باندې به ستا ایمان اجمالی وي. چې کوم تفصیلی راغلی هغې باندې به ستا ایمان تفصیلی وي. اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا تصديقا جازما مطلقا. دا څه تصدیق وایي چې جازم قطعي تصدیق وایي. قطعي تصدیق او مطلقا مطلق سمانا استدلاليا كان او تقليديا. دا تصدیق استدلالی او که تقلیدی وي خو مسله دا ده
چې ستا تصدیق با مقترن تر اماراتو د تکذیب پوری نوي تصدیق هم کې مسله قید را روان دی تصدیق نه بعد ستا تصدیق داسې امارات تخکاریږي چې هغه نه تکذیب معلومي تصدیق هم کې او نعوذ بالله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سب او کنذل هم کې خو معلومیږي ستا تصدیق مقترن به امارات تکذیب دی کنه دا تصدیق معتبره دا نه دی قیودات و فائدې ترشه تصدیق الرسول دلته مراد تصدیق نه اذعان انقیاد باطنی بعد المعرفت نه مراد تصدیق منطقی ته نه مراد نه دی ځکه تصدیق منطقی عام وي او بل تصدیق منطقی غیر اختیاری وي دغه تصدیق ته مراد نه تصدیق نه مراد اذعان او همدارنګه انقیاد باطنی بعد المعرفت نه مراد تصدیق منطقی ته مراد نه ده که تصدیق منطقی دا عام وي او دا غیر اختیاری وي ځکه تصدیق منطقی څه ته وایي تصدیق منطقی صرف په نسبت تام خبری باندې یقین ته وایي پس چې نسبت تام خبری باندې ستا یقین راغې دې ته ویل کېږي تصدیق دې ته تصدیق ویل کېږي خو لیکن تصدیق لغوي بیا نسبت تام خبری باندې یقین ورسره منل هم وی ګورم په تصدیق منطقي کې منل نشته په تصدیق لغوي کې منل دادي خلاصه دا ده تصدیق منطقي صرف دانستان دی پیجندل منل ویو کني او تصدیق لغوي دانستان ورسره منل هم دي یوازې دانستان باندې کار نه کیږي دانستان خو ورسره منل هم دي نو دلته مراد تصدیق نه تصدیق منطقي نه دی هغه عام دی غیر اختیاري وي صرف دانستان ته ویل کېږي پوهې ته ویل کېږي علم ته ویل کېږي منل وی او کنه وی دا معنا دلته مراد دا نه ده نو ځکه موږ چې تصدیق الرسول تصدیق نه مراد تصدیق منطقي نه دی بلکې مراد تصدیق نه اذعان انقیاد باطنی بعد المعرفت داته نه مراد دا قیدم چې ولګول نو دې سره خارج شو تصدیق د کافر په کفر جحودی باندې یا په کفر عنادی باندې کافر تصدیق کوي تصدیق د کافر کفر جحودی دی یا کفر عنادی دی کافر دی تصدیق کوي د نبی له سلام عنادن ایمان وروړي ګوره مثال داسې د کفر جحودی د کفر عنادی د دې دوالو تصدیق دا غیر اختیاري دی دا غیر اختیاري دی کفر جحودی دا دې چې سره د دین تصدیق موجود دی لیکن اقرار باللسان نه کوي تصدیق شته خو اقرار باللسان نه کوي انکار کوي اقرار باللسان نه کوي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي یعرفون اهل کتاب متعلق وي یعرفون کما یعرفون ابناءهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دې داسې پیژني لکه بچی چې پیژني د انسان خپل بچی کې شک وي نه د نبی له سلام پر رسالت کې د دې شک نشته خو به ایمان نه راوړي بچی کې به شک وي خو لیکن د نبی له سلام پر رسالت کې شک نشته به ایمان نه راوړي تصدیق شته خو لیکن اقرار دا نه کوي دا کفر جحودی دی کفر عنادی عمل موجود نه دی تصدیق موجود دی اقرار موجود دی خو عمل موجود نه دی لکه وګوره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خادم ابو طالب زړه کې ایمان راوړي زړه کې اقرار باللسان کوله لیکن عمل نو د یقین چې پیغمبر اقرار باللسان کوله نبی له سلام خدمت کوله خو لیکن بیا عمل نو دي ته کفر عنادي دا ویل کی دا دواړه غیر اختیاري دي نو تصدیق الرسول کفر عنادي کفر جحودي دا دواړه ته نه وته او فی کل ما علم مجيئه
چې دا فی کل ما علم مجیئه دا قید ولګول کل که تصدیق په بعضو باندې کې بعضو باندې نه کې ته مؤمن نه یې انبیاء علیه الصلاة والسلام دی یو پیغمبر منم بل پیغمبر نه منم نبی علیہ السلام منم قرآن کریم نه منم ته مسلمان نه 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 فی کل ما علم مجیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره دین راوړی د دې ټولو اقرار وکړي که بعضو اقرار کې بعض نه کې مون منم خو زکات نه منم مون منم مفت دی زکات نه منم روجه منم خو حج نه منم واتلس لکه روپۍ مصرف نه منم یو نه کول دی یو انکار چې انکار دی وکړه ته مسلمان نه یې او دا بالضرورت چې ته ولګول مراد د ضروریاتو نه واضحات نه مراد هغه چې خفي نه وي په خواصو په عوامو باندې که داسې یو څیز وي چې خواصو ته معلومیږي عوامو ته نه معلومیږي که هغې نه ته انکار وکړه په دې باندې ته خارجېږي نه او یا مراد د ضروریاتو نه قطعیات مراد دي که ته ولګي د نظریاتو ظنیاتو نه منکر شي په دې باندې کافر کېږي نه منکر د نظریاتو او منکر د چا د ظنیاتو دا کافر نه دي واضحات چې کم قطعیات دي قطعیات د هغې نه منکر شي ته کافر من حيث انه جاء به الرسول د دې حیثیت نه تصدیق کې چې نبی له سلام په دې باندې راتګ کړي دا تصدیق د نبی له سلام کې من حيث انه جاء به الرسول که یو امر د امورات د شرع منی خود دې حیثیت نه قال به الفلاسفه قال به الحکما دا یو پلانې امر دی د امور د شرع نه منی هاو چا ویلي فلاسفه ویلي چا ویلي حکما ویلي چا ویلي منطقیانو دا ویلي دي نو دا تصدیق خود نبی علیہ السلام نشو کنه تا تصدیق خود فلاسفه او د حکماو نه من حيث انه جاء به الرسول د دې حیثیت نه چې نبی علیہ السلام په دې راتګ کړی دی هغې نه بعد به ته مؤمن وبالمعنى الذي اراده السلف الصالحون دا قید ځکه ولګول زندقیان ترې نه خارج چې زنادقه هغې لګېږي هغې څه کوي کفر پټۍ په تاویلاتو فاسدو باندې کفر پټۍ په چا باندې تاویلاتو فاسدو باندې غلط تاویلونه کوي دا ترې نه خارج هغه تاویل به کې چې سلف صالحینو کوم تاویل کړی وي تاویل فاسده چې هغې کې احکام د شرع باطلیږي نو دې زنادقه هغې دا کارونه او همدارنګه تصدیقا جازما مطلقا استدلالیا کان او تقلیدیا دا په ائمه او اربعو دا مسلک او مذهب دی چې تصدیق عام دی استدلالی او که تقلیدی وي خلاف ثابت دی معتزله ولا دې کې د معتزله او اهل سنت والجماعت اختلاف او تصدیق عام دی اهل سنت والجماعت استدلالی او که تقلیدی وي او معتزله د دینه منکر او استاد تصدیق مقترن تر امارات د تکذیب پوری نه وي او دا قید د امارات د تکذیب ځکه ولګول ځکه فقها متکلمین هغه داوي چې کوم سړی د هغې تصدیق مقترن تر امارات د تکذیب پوری وي په دې باندې کافر کېږي یو سړی استهزاء بالشرائع کوي مسلمان دی شرایع پورې استهزاء کوي مون د هغې پورې خاندي یا یو سړی دی انبیاء علیه صلات وسلام وچی یو سړی دی انبیاء علیه السلام ته کنزل کوي یو سړی دی مسلمان دی خو قرآن کریم ګندګي کې غورځوي قرآن کریم بې حرمتي کوي نجاساتو کې غورځوي اوس تصدیق دی خو ستا تصدیق مقترن به امارات تکذیب دی تا ته مسلمان نشي ویلی یو سړی مسلمان دی کلمه وی مونځ کوي حج کوي جهاد نه منکر دی یا جهاد نشته یو سړی حج کوي مونځ کوي کلمه وی هغه وی چې مسلمان وجل د ما د پاره دا جائز دی او روا دی
کافر سره ملګری شو مسلمان وجني وې د دې وجل ما تروا دي ستا ایمان مقترن به امارات تکذیب ګوره دې ته سوچ کوي بعض خلک کې غلطي ډېر خلک تاسو کوي یو ګوره دا پلانې خل دا مجاهدین چې دین وجني خو عمره نه راغلي حج نه راغلي دي هغه خو منځونه کوي عبادتونه کوي زکات ور کوي یم چې دومره زکات ورکې په دنیا کې وګه پاتې نشي دومره عمره وکي چې ورځ کې 14,500 عمره وکي 14,500 ورځ تمام شپه عبادت کې ټول ورځ روزي ستا سکند د مانځنه خالی کیږي نه او تا کافر راوسته د مسلمان بی عزتی پکې مسلمان کورته نه نباسي او 100 روپۍ د پاره مسلمان په وجنی د اغه مال د اغه ناموس د اغه عزت برباده کافر د راوسته ستا منځونه عبادتونه هوا ام منصورا ټول تست نه شو ختم په دې منځونه مغره کېږي ایمان به مقترن به امارات تکذیب نه وي ګور ځان ته مسلمان وي حجون او عمره کې هر سکه او اخوات علماء پسید دومره بد رتوه کنزلی کې بد رتوه سپکی سپور استغی دا خود انبیاء وارثان ګوره دې کې ډېر احتیاط پکار دی یو سړی ځان ته مسلمان وي دایمه اوس که ته څومره ځان ته مسلمان وې او تا وویل چې نن سبا جهاد نشته قرآن کریم د سوون آیاتونو نه منکر یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم دا څومره قرآن کریم د جهاد په آیاتونو باندې ګنډلې شوی دی داس لکه سړی چې پاڼې یو بل سره ګنډي داسې ګنډلې شوی د دینه ته منکر شو نه ایمان خپل به محفوظ ساتي ستا ایمان به د امارات تکذیب کوي ګور مقترن نوي که مقترن شو بیا ته ځان ته مسلمان وې خو ته د ایمان نه به خارجيږي ډېر خل داسې وي هغه وي زه خو د مسلمان په وجلو فخر کوم زه خو د طالب په وجلو فخر کوم زه د مجاهد په وجلو فخر کوم دا ما د پر افتخار دی خج مسلمان وجلو باندې فخر کې خو ته جایز کاری په ګناه باندې فخر کې چې ګناه باندې فخر کې مسلمان وجلو فخر کې ته مسلمان پاتې کېدې شي او برې تا وکنه حج نه راغلی چې حج نه راغلی او داسې سړی وي د دې مقترن به امارات تکذیب ایمان بس هغې سره داسې کار پکار دی چې چا ور سره کړی نه داسې کار پکار ځکه ته ایمان کې پاتې کېدلی نه شي دې کې ډېر احتیاط کول ګوره پکار نو دا معنا لغوي او معنا شرعي د چا شو د ایمان شو دین بعد دویم هغه اسلام دی د اسلام د دې یو معنا لغوي دی او بل معنا شرعي دی اسلام معنا لغوي گردن نهادن غاړه کې خودل فرمان برداری انقیاد تابعداری فرمان برداری دیتے ویلے کی خدا انقیاد فرمان برداری برابر خبر دا باللسان وی او کبل جنان وی او کپ جوارح بانی پزړه باندې وی کپ لسان باندې او ک جوارح باندې نو چې کله د ایمان نه تا معنا لغوي واغسنه او د ایمان نه د معنا لغوي انقیاد واغسته فرمان برداری انقیاد تابعداری برابر خبر د ګوره بالقلبی ک باللسان وی او ک بالجوارح نو ګوره دا معنا د عام واغسله نو دلته ک اسلام په معنا لغوي باندې واخلي معنا لغوي بیا د اسلام او د ایمان په مابین کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی ګورم ځکه ایمان اخص مطلق دی او اسلام څه شی دی عام مطلق دی ګوره خپل ته واضح شو ایمان تصدیق کنو او اسلام څه شی شو
انقیاد فرمان برداری تابعداری خو برابر خبر ده بالقلب یو که باللسان یو که بال جوارح وي نو اسلام عام شو که نشو اسلام عام شو چې عام شو نو معنا لغوي چې د اسلام واغسلا د ایمان او د اسلام په مابین کې په اعتبار د معنا لغوي سره نسبت د عموم خصوص مطلق شو نسبت د عموم خصوص مطلق نو ایمان اخص مطلق شو او اسلام څنګه شو عام مطلق شو عام مطلق شو او دا ذکر ویو ذکر ایمان تصدیق بالقلب ده او اسلام چې کوم ده دا مخصوص بالقلب نشو کنه خو اسلام عام شو ایمان چې ده هغه خاص شو ایمان مخصوص ده تر چا پورې تر قلب پورې او اسلام مخصوص تر قلب پورې ده نه ده نو دا عام شو امدارنګ ګوره لغتن هر مومن مسلم ده لغتن هر مومن مسلم ده خو هر مسلم مومن لغتن نه ده هر مومن مسلم دا لغتن هر مومن مسلم لغتن ده خو هر مسلم دا مومن لغتن نه ده ولی ذکر انقیاد باللسان والجوارح چې دا موجود وي بغیر د قلب نه انقیاد موجود دی دا مسلم لغتن دی خو مومن نه دی ولی ځکه مومن خو تعلق تر چا پورې لري یوازې تر قلب پورې تعلق لري نو په دې اعتبار باندې دا معنا لغوي د چا شوا د اسلام شوا نو اسلام په اعتبار د معنا لغوي سره د اسلام او د ایمان په مابین کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی اسلام عام مطلق دی ایمان اخص مطلق دی ځکه ایمان دا تعلق تر قلب پورې لري او اسلام مخصوص نه تر چا پورې تر قلب پورې امدارنګ هر مومن مسلم دی لغتن خو هر مسلم مومن لغتن نه دی ځکه انقیاد باللسان دی انقیاد بالجوارح دی مومن دی کنه مسلم دی لیکن مومن نه دی دا معنا لغوي شو د اسلام معنا اصطلاحي دو معناګانې یو د اسلام معنا اصطلاحي اسلام څه ته وایي علم للدین كله اسلام د ټول دین د پاره نوم دی قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لكم الاسلام دینا علم لدین كله ان دین عند الله الاسلام پسندیدہ غور دین د الله تبارک وتعالى په نسبانه اسلام وس ورته ګوره چې دا علم لدین كله شي په دې معنا باندې په مابین د اسلام او د ایمان کې عموم خصوص مطلق دی په اعتبار د معنا اصطلاحي سره چې اسلام علم لدین كله شي د ایمان او د اسلام په مابین کې نسبت د عموم خصوص مطلق تام خو مرقات کې ویلو چې څلور نسبتونه دي مساوات تباین نسبت د عموم خصوص مطلق او عموم خصوص من وجه نو دلته نسبت د عموم خصوص مطلق دی ځکه اسلام اعم دی او ایمان اخص دی او دویمه معنا د اسلام معنا اصطلاحي دویمه معنا دا ده اسلام څه ته وایي انقیاد باطنی انقیاد ظاهری اوس ګوره ورته دویمه معنا د اسلام څه ته وایي انقیاد ظاهری دا معنا اصطلاحي ده انقیاد ظاهری څه معنا اقرار باللسان عمل بالجوارح اقرار باللسان عمل بالجوارح دي ته ویل کېږي انقیاد ظاهری دا چیرته راغلی دا په حدیث جبرئیل علیه السلام کې راغلی
الته تعریف د اسلام څنګه شوی دی اسلام دا د ان تشهد الله اله الا الله د الله د وحدانیت گواہی وکا د نبی علیہ السلام د رسالت گواہی وکا اقامت د صلات وکا زکات ورکا روزه و نساء حج تلاش ان استطاعت الیه سبیلا دا ټول سيزونه ورا تعلق تر چا سره دی د لسان سره دی تر جوارح سره دی کنه دی نو دغه دی کې تعریف د اسلام چې شوی دی د دینه معلومیږي چې مراد تنه انقیاد ظاهری تنه مراد دی اقرار باللسان عمل بالارکان تنه مراد دی لکه دغه تعریف د اسلام په حدیث د جبرئیل کې شوی دی ان تشهد الله اله الا الله د دې گواہی شوی دا د الله د وحدانیت نبی علیہ السلام د رسالت اقامت د صلات ایتاء د زکات صوم د رمضان امدارنګ ادا کول د حج ان استطاعت الیه سبیلا وګورا گواہی چې کې د الله د وحدانیت نبی علیہ السلام رسالت مناسب دا په چا باندې کیږي دا په خله باندې کیږي شهادتین دا تعلق لسان پوری لري مون په چا ادا کیږي جوارح باندې چا باندې جوارح باندې زکات ورکه جوارح باندې نو د دې نور باقی سيزونو د دې تعلق د جوارح سره دی او ایمان تعلق د چا سره دی زړه سره دی نو معنا د ایمان انقیاد باطینی دی اسلام څه شو انقیاد ظاهری شو هغه انقیاد باطینی شو نو خبره واضحه شو چې نسبت په ما بین د معنا ثانی د اسلام کې او د ایمان کې نسبت راغله نسبت د تباین دی کم نسبت شو تباین ولی ذکر ایمان دا تصدیق دے مخصوص دے ترزل پوری اسلام چې کم دے اقرار دے او عمل دے دا مخصوص دے تر لسان و جوارح پوری یو انقیاد ظاہری دے بل انقیاد باطینی دے نو اسلام په اعتبار د معنا ثانی سرا چې انقیاد ظاهری دی د دې او د ایمان په مابین کې نسبت د تباین دی یو انقیاد ظاهری دی او بل انقیاد باطینی ایمان تعلق تر چا سره دی ته زړه سره دی د اسلام تعلق د چا سره دی د جبې سره دی اسلام تعلق د چا سره دی د جوارح سره دی خو لیکن یو خبره پکې یاد وساته هغه دا دی چې ایمان او د اسلام په مابین کې دا تباین دا په اعتبار د ماهیت سره دی دا متباینین دی په اعتبار د ماهیت سره اسلام او ایمان لیکن شرعا معتد به او د مفید والی لپاره مثلا دا دی چې فل جمله ایمان او اسلام نه من کل وجونا فل جمله د دې دواړو په مابین کې ایمان دا معتبر والی مفید والی د پار اسلام یو عمل چې کوم دی هغه لازم دی چې هغه څه شی دی چې اقرار باللسان دی ځکه ایمان بدون د اقرار نه دا نسې کېږي اسلام چې کوم دی امدارنګه معتبر نه دی بدون د ایمان نه په آخرت کې نو داسې ځان پوه کا چې د ایمان او د اسلام په مابین کې ګوره تباین په اعتبار د ماهیت سره دی ګوره ماهیت سره تباین دی چې معنا څه شوا لیکن شرعا چې ایمان معتبر دی اسلام معتبر دی د دې د معتد به او د مفید والی لپاره مثلا فی الجمله من کل الوجوه نا د ایمان د معتبر والی د پاره د اسلام یو عمل لازم دی چې هغه څه دی اقرار باللسان دی اقرار باللسان دا لازم دی ووس دی ویلې که یوازې تصدیق باندې کار کېدلی یوازې په تصدیق باندې کار نه کېږي زړه کې د تصدیق چې دی نو دا موجود وي او اقرار نه وي همدارنګه اقرار په ژبه باندې کې لیکن دلته وګوره اسلام دا بدون د ایمان نه معتبر نه دی په آخرت کې که ته دنیا کې وي اقرار باللسان کې زړه کې د ایمان نشته دغه اقرار باللسان معتبر نه دی دنیا کې به معتبر شي خو په آخرت کې معتبر نه دی ولذلک دا منافقان را واخلا دی ټول چې وی اقرار باللسان کوله خو تصدیق بالقلب نه قرآن کریم فیصله کړي وما هم بمؤمنین ګوره دا مؤمنان نه دي هغه فیصله کړي دا مؤمنان نه دي
نو دا تباین په اعتبار د ماهیت سره دی د دې د مفیدوالي دپاره فی الجمله یو بل سره ګوره تلازم شته دی اسلام بغیر د ایمان نه کار نه کیږي اسلام چې دی نو بغیر د ایمان نه ځکه انقیاد ظاهري معنی اقرار باللسان بغیر د تصدیق نه کار په آخرت کې نه کیږي په دنیا کې د تصدیق کار بغیر د اسلام نه اقرار باللسان نه کیږي که ستا دل کې څومره تصدیق موجود دی اقرار باللسان نه کې کافر سره ملګری او هغې سره راغلی زړه کې ستا تصدیق څه موجود دی مسلمان خو تا وجنې سوچ اقرار ونه کړي تا پرېږدي خو نه نو دا د اسلام او د ایمان معنا لغوي معنا شرعي شو آخري خبره دا وکړه چې دا ایمان تصدیق د عبارت دی د تصدیق نه دا مذهب د محققین علماو چې ایمان عبارت د تصدیق نه دی دا مذهب د چا دی محققین علماو دی دلته یو قاعده او قانون کې ده د هغه قاعدې مطابق دلته په دې ایمان کې په دې کې یو څو مذهب دي لن او مختصر اوایا ایمان کې یو څو مسلک یو څو مذهب دي دې لپاره قانون او قاعده او ضابطه ده چې محل د ایمان به خالی نه وي محل د ایمان دا به خالی نه وي یا به قلب فقط یا به لسان وي فقط یا به قلب او لسان وي او یا به قلب او لسان او جوارح ټول وي محل د ایمان به خالی نه وي څه شی محل د ایمان دا ځکه وایو وادروي واو پیشو واویو دا به تاسو ویلی وي دا خو اجمالا درته وایو اجمالا دا به داسې شي اذا تکرر تفصیل ویلی دا به اجمال شي لکه سړی چې سبق وي هغه حاصل خلاصه بیرته دوباره وي سنا سزین کې کین نو ضابطه او قانون داره چې محل د ایمان به خالی نه وي محل د چا ایمان یا به قلبی فقط یا به لسان وي فقط یا به قلب لسان دواړه وي یا به قلب لسان جوارح كلها وي نو څلور څیزونه شو چې محل د ایمان یوازې قلب شي چې څوک وایي محل د ایمان دا قلب دی نو دې کې اختلاف دی دې کې دوه مذهب دي سوچ محل د ایمان قلب وي دې کې دوه قول دي محققین علماوی ایمان عبارت د تصدیق نه دی دا محققین علماوی چې ایمان عبارت د تصدیق نه دی دویم قول د جهم ابن صفوان دی هغه وی ایمان هی المعرفت ایمان ستوي د الله تبارک وتعالى معرفت دی سره د معرفت د کل ما علم مجيئه بالضروره چې د دې حیثیت نه چې دا دین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی نو ایمان د دین عبارت د ایمان عبارت د معرفت نه دی محققین و ایمان عبارت د تصدیق نه دی صفوان چې دی نو هغه وی جهم ابن صفوان ایمان عبارت د معرفت نه دی معرفت سمانا یعنی معرفت د الله تبارک وتعالى سره د معرفت د هر هغه شی چې هغه بالبداهه راغلی دی نبی له سلام له طرف نه چې دا دین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی دا قول د شیعاګانو دی د لګانو دی په الف لام حرامیانو دی دا د هغې قول ځکه محرم دی ځکه تاکیدات پکې ذکر کړو دا د دې مسلک او د دې مذهب جهم ابن صفوان دی او دا قول د شیعاګانو دی او د شیعاګان سره اسی دا د لګان مذهب کې شیعاګان د لګان وزن مستجعم خبر برابر نو ځکه دا د دې مسلک او مذهب دی سو مذهب شو دوا یو مذهب د محققین شو ملاسب او بل مذهب د چا شو جهم ابن صفوان شو شیعاګان ورسره ملګری دي محققین و ایمان عبارت د تصدیق نه دی جهم ابن صفوان عبارت د معرفت نه دی معرفت د الله تبارک وتعالى
سرد دینا فی کل ما علم مجیئه بالضرورة من حيث انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهذا قول الشریعہ. سوک چوئی محل ایمان اغا لسان دے، محل ایمان اغا لسان دے. نو دیکھ درے مذہب دی، درے ڈلی دی، درے فرقی دی، درے فرقی دی. یو مسلک و مذہب دا قطان دے. قطان وی قطان دا اشاعرونا ایمان ستوی لیکی گی هو الاقرار بشرط التصدیق. ایمان عبارت دی اقرار باللسان ندے بشرط التصدیق. دویم مذہب دا رقاشی دے. رقاشی وی ایمان ستوی لیکی گی الاقرار بشرط معرفت. اقرار دے خو پشرط معرفت دا لا تبارک و تعالینا. دریم مسلک مذہب دا کرامی ہو دے. کرامی و ستوی لیکی ایمان ستوی لیکی گی هو الاقرار المحضو خالص اقرار. چه محل دا ایمان لسان شنو سو مسلک شو دری. یو دا چاشو دا قطان من الاشاعرہ اگوی ایمان عبارت دا چانا دے اقرار بشرط تصدیق. دویم مذہب دا رقاشی دے او ایمان ستوی لیکی گی اقرار بشرط المعرفت. او دریم مذہب دا کرامی ہو دے او ایمان ستوی لیکی گی اقرار محض. محل چی قلب شی سو مذہب و دعا. محل چی لسانوی سو مذہب شو درے. ملاسر چی ٹول لا جمع کی سو کی گی پینزا. دا پینزا مذہب شو. سوک چوئی محل دی ایمان اغل لسان او قلب چی دے نو دا دوار دے. نو دیکم درے فرقی دی. دیکی سو فرقی دی. درے فرقی چی دے نو آغا پا دیکم دی. یو مسلک و مذہب دادے ایمان ستوی لیکی گی اقرار او معرفت. اقرار معرفت سمانا یعنی اقرار معرفت دا مانا اعتقاد جازم ثابت. ایمان ستوی اعتقاد جازمہ ثابتا برابر خبر دا استدلالی ویو کا تقلیدی وی. دا یو روایت دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نراغل دے. ایمان ستوی ایمان اقرار تویلے کی گی و معرفت تا. اقرار معرفت دا مانا انقیاد تویلے کی گی اعتقادی جازمہ ثابتا. اعتقادی جازمہ ثابتا برابر خبر دا استدلالیو کا تقلیدی وی. دا میو روایت دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نراغل دے. دویم مسلک او مذہب دا بعض علماء دے او ایمان ستویلے کی گی هو التصدیق بالقلب واللسان جمیعا. تصدیق بالقلب واللسان جمیعا دا مذہب دا بعض دے. دریم مسلک او مذہب دا بعض علماء دے او اقرار ایمان ستویلے کی گی الاقرار باللسان والاخلاص بالقلب. اقرار باللسان اخلاص بالقلب. سو مذہب شو درے. اول مسلک او مذہب دا امام ابو حنیفہ دا اقرار و معرفت سمانا اعتقاد جازمہ برابر خبر دا استدلالیو کا تقلیدی وی. دویم مذہب دا بعد دے ایمان ستویلے کی گی آغا اقرار دوالو تویلے کی گی نمانا دا دے تصدیق بالقلب واللسان جمیعا. درہیم مسلک او مذہب دا بعد دے اغی وی ایمان ستویلے کی گی الاقرار باللسان والاخلاص بالقلب. مخی مذہب سو پینزا درے داشو پینزو او درے سو کی گی ات مذہب شو. سوک چوئی محل دی ایمان قلب لسان او جوارح درے والدی. نو پدی کی پینز مذہب دی. پدی کی سو دی پینز مذہب دی. پینزا کم کم دی. یو مسلک او مذہب اغدب اہل حدیث دے دے امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ دے. دیسوی ایمان ستویلے کی گو ہوا تصدیق والاقرار والاعمال. فرق تا گورا دا ٹول دا وی دا خو فرق تا گورا. ایمان عبارت تصدیق اقرار او دا اعمالو ندے ہو مسئلہ دادا، لیکن تارک دا اعمالو دا طاعاتو دا نخارجی گی دا ایماننا
خارجيږي د کمال ایمان نه. دا جمهور علما سوي ایمان عبارت تصدیق اقرار او چانه اعمال نه ده. خو که تارک د طاعاتو مسلمان دې مونږ نه کوي، روزه نه نیسي، حج نه کوي، زکات نه ورکوي، تارک د طاعاتو خارج د ایمان نه ده. خو البته خارج د کمال ایمان نه ده، ته کمال مومن نه ویل کېږي. دا مذهب د چا شو؟ د جمهور علماء محدثینو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمهم الله. دویم مسلک او مذهب د چا؟ د مرجئه و ده. مرجئه وی چې تارک د اعمالو دا نه خارجيږي د ایمان نه د کمال ایمان نه. تارک د اعمالو ایمان عبارت ده د اقرار نه، د تصدیق د دین عبارت ده. خو تارک د اعمالو نه خارجيږي د ایمان نه د کمال ایمان نه. ایمان دې چې راول مسلمان ته معاصی چې کوم دی دا بالکل ضرر نه رسي، لکه څنګه چې طاعت چې کوم دی کافر ته فائدہ نه رسي. مسلمان ایمان درول معاصی ضرر نه رسي. غلا کوا، زنا کوا، سچ کې کوا، نو تا ته بالکل ضرر نه رسي. چې کله ته ایمان راول، ایمان دی راول، تا ته هیڅ شی ضرر رسي نه د ایمان. دا مذهب د مرجئه او د دویم مسلک مذهب. دریم مسلک او مذهب د چا؟ د خوارجو ده. خوارجو مسلک دا د ایمان ست ویل کېږي تصدیق، اقرار او اعمال، لیکن تارک د طاعاتو دا خارجيږي د ایمان نه او داخل دې پچا کې په کفر کې. دا خوارج. خوارج سوی خوارج مسلک او مذهب دا ده چې ایمان عبارت ده د تصدیق او د اقرار او د اعمالنا، خو تارک د طاعاتو دا خارجيږي د ایمان نه داخليږي په کفر کې. که طاعات د پرې خدلو دا سړی په کفر کې داخليږي. سلورم مسلک او مذهب د بعض معتزله و ده. سلورم مسلک او مذهب د بعض معتزله و ده. بعض معتزله ایمان ست ویل کېږي تصدیق، اقرار او اعمال، خو تارک د مطلق اعمالو برابر خبر د واجبات وی او که غیر واجبات وی، واجبات وی او که غیر واجبات وی، دا خارج د ایمان نه ده، خو کفر کې داخل نه ده. ځکه معتزله منزله بین المنزلتین چې دینو دا منی، دا برتریش. دا مذهب د بعض معتزله. او پنځم مسلک او مذهب د بعض معتزله و ده. هغه دا وی چې تارک د واجباتو مرتکب د محرماتو. تارک د چا؟ د واجباتو مرتکب د محرماتو. نو دا خارج د ایمان نه دی، خو غیر داخل دی په کفر کې. ایمان نه اوته او کفر کې داخله نه دی. نو اته هغه او پنځه دا شو. نو مجموعه سو شو 14 مذهب شو په چا کې؟ په ایمان کې. چې محل د ایمان قلب شي هغه کې دوه مسلکا. محل د ایمان لسان شي نو هغه کې محل د ایمان چې کوم دی قلب او لسان شي هغه کې دوا. درې محل د ایمان قلب او لسان جوارح درې واله شي. دا پنځه مجموعه 14 مسلک او مذهب شو. خو تحقیق دا دی چې ایمان ست ویل کېږي هو تصدیق. دا مذهب د محققینو دی. مذهب د محققینو دی. ایمان تصدیق ته ویل کېږي. ولی؟ دلیل دا دی یو خطاب چې مونږ ته متوجه شوی دی په لفظ آمنو بالله یا ایها الذین آمنو آمنو بالله ورسوله. نو د آمنونا د دین عرب چې کوم دی صرف تصدیق پیجنی، د دین ما سوا بل شی نه پیجنی. یا ایها الذین آمنو آمنو، آمنو دا معنا چې تصدیق وکړي د الله او د الله د پیغمبر. نو عرب د آمنو نه صرف تصدیق پیجنی. نو ځکه ایمان عبارت د تصدیق نه دی. او دویم دلیل
هغه احادیث چې څومره راغلي دي ګوره هغه ټول دال دي په دې باندې چې محل د ایمان هغه قلب دی اولئک فی قلوبهم الكتب فی قلوبهم الایمان د دې آیاتونو احادیثونو معلومیږي چې محل د ایمان دا قلب دی آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وقلبه مطمئن بالایمان وګوره ذکر د قلب راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي چې بل کس وجلو هغه ویل دي په ځل کې ایمان او نبی رسول هل شققت قلبه هل شققت من قلبه دې ټول نه معلومیږي متحقق داده چې ایمان عبارت د تصدیق نه ده ایمان عبارت د چا نه ده دا سوګي محققین علما وي ذکر آیاتنا احادیث ټول په دې باندې دال دي چې محل د ایمان چې کوم دی هغه قلب دی آیاتنا په دې دال دي احادیث هم دال دي اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وقلبه مطمئن بالایمان آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم هل شققت قلبه د دې ټول نه معلومي او دریم دلیل د محققینو دا دی کفر ضد ایمان دی کفر چا دی ضد ایمان دی محل د کفر قلب دی نو محل د ایمان بم چې دی نو دا قلبی او سلورم دلیل دا وی چې دلته اعمال الصالحه د عطف شوی قران کریم کې په ایمان باندې الله تبارک وتعالى عطف د عمل په ایمان باندې کړی دی معطوفن علیه تقاضا د چا کوي د تغایر کوي تقاضا چا کوي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات عمل عطف په ایمان باندې راغلی تقاضا د چا کوي د تغایر کوي نو د دین دا معلومیږي چې محل د ایمان هغه قلب دی محل د ایمان قلب دی ځکه اعمال چې دین هغه تعلق لري تر چا پورې تر جوارح پورې تعلق لري دا د محققینو علماو دا غي مسلک او د اغي مذهب دی اغي مسلک او مذهب دم دې باندې بس مناسب دغه سبقو کې دا یو خبره بیا ساتي دا یو څو سبقونه دا چې اول نشورو شو که اول کې وی چې مینځ کې را لپاره نه پیږي